په پاکستان کې د شمیرو دولتي ادارې خیوات کې د روانې ګرانې نوې شمیرې مې تراوړې دي چې د هغې ترمه پاکستان کې د ګرانې کچه 15.7% ته رسیدلې ده. شمیرې ښایي چې یوازې د مارچ په میاشت کې ګراني 3.2% ختلې ده. ډان ورځپاڼې د سرمایه‌کاره کمپنۍ عارف حبیب کارپوریشن په حواله لیکلي چې دا د جولای کال 1965 نه راپدې خوا خیوات کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه کچه ده. د شماریاتو ادارې د شمیرو له مخې د روان مالي کال په 9 میاشتو کې خیوات دننه ګراني 20.6% ریکارډ کړل شوې ده. شمیرې ښایي چې تیر مالي کال مارچ میاشت کې ګراني 12.7% وه او سخت کال د مارچ کې په ښارونو کې ګراني 3.9% زیاته شوې او په ښارونو کې د ګرانۍ مجموعي کچه 3% ته رسیدلې ده. دا شمیرې په ډاګه کوي چې په کلیوالو سیمو کې ګراني د مارچ په میاشت کې 3.5% زیاته شوې او مجموعي کچه 8.9% ته رسیدلې ده. د شمیرو له مخې په ښارونو کې د یوې میاشتې په مخال چې 8.4% او میوې 6.4% ګرانې شوې دي. په میاشتنې بنیاد کې ټماټر 14.11%، چینی 12.1%، الوګان 11.6%، غنم 8.9% ګران شوي دي. شمیرې څرګندوي چې په ښاري سیمو کې په یوه میاشت کې د وړو بیې 7.4% او د خوراکي تیلو بیې 7.4% په بره تللي دي. د سرګټو نرخ په یوه میاشت کې 0.4% اضافه پکې شوې ده. چینی 9.5%، غوړي 5.2% او د مخو دال 2.12% ګران شوي دي. همدغه شان په ښارونو کې یوه میاشت کې د پیازو بیې 15.4%، د هګو بیې 12.40% او د چرګانو بیې 3.6% راټیټې شوي خوم دي. دا په داسې حال کې ده چې ډان ورځپاڼه وایي چې د خزانې وزارت د جمعې پر ورځ په خپل میاشتني ریپورټ کې امکان څرګند کړی و چې د IMF سره د تړون باوري کولو د انرژي او تیلو نرخونو کې د اضافي د مرکزي بانک د پالیسۍ نرخ کې د اضافي د فیصلې او د روپۍ د غورځېدو له امله ګراني نوره هم زیاتېدی شي. په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکې ګرانۍ له امله عام خلک وایي چې کورنۍ ژوند یې سخت د مشکلاتو سره مخ شوی دی او نشي کولی چې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. په عمل کې روانې ګرانۍ نه یوازې اغوستونکي اغېزمن کړي بلکې تاجران او کاروباریان وایي چې د دوی کاروبارونه یې هم سخت اغېزمن کړي دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.